ما چې کوم خبره وکړه چې د دې حدیث په وجه باندې د الفاظ مختصر دي، خو که چېرته په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو نو یقینا په دې سره ټوله معاشره دا یو صالح او نیکه جوړیږي. که هغه زمونږه فزیکل معاشره ده او که هغه زمونږه آنلاین معاشره. آنلاین معاشره مطلب دا دی چې زمونږ ستاسو فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک، یوټیوب وغیره چې څومره څه دي، په دې باندې ته یو داسې ویډیو ور اپلوډ کړې چې ستا په دې زړه کې یو شک راغی چې دا ویډیو زه اپلوډ کوم نو په دې کې به ماته ګناه ملاویږي او که په دې کې به ماته ثواب ملي. ځکه موږ او تاسو دا ویډیو دا اپلوډ کوو، موږ زړه یو فیصله وکړي او بس موږ لاړ شو ګیلرۍ نه یو ویډیو راواخلو او اپلوډ کړو. چې کله موږ دا کار کوو نو د دې نه مخکې زموږ او ستاسو په دې ذهن او په دې زړه کې موږ او تاسو دا خبره راوستل پکار چې دا خو نن زه اپلوډ کوم، خو چې سبا زه نه یم، زه مړ یم، آیا دا خلک دا ویډیو ګوري او دا اوري؟ نو آیا دا ویډیو د دې په وجه باندې به الله رب العالمین ماله څه عذاب راکوي او که نه به راکوي؟ ما ته به الله رب العالمین د دې په وجه باندې غوسه کیږي او که نه به؟ چې کله ستا ذهن ستا زړه داسې جوړ نو بیا به زما او ستا سوشل میډیا، زما او ستا ټیک ټاک او زما او ستا یوټیوب دا به د ګندګو نه صفای. په دې زړه کې دا احساس را پیدا او دا زړه په دې کې دا سوچ راشي چې زه دا کم کار کوم دا غلط دی او که ټیک. خو چې کله دې زړه په دې په باره کې لږ تردد شکار شو نو بس ډایرکټ یې پرېږده او ختمه. دغه رنګ زما او ستا سوسایټي او زما او ستا معاشره هم په دې سره یو نیک او صالحه معاشره جوړېږي. لکه مثلا ته د چا نه مال اخلې، ته د چا نه پیسې اخلې، ستا په دې زړه کې شک راغی چې د دې نه زه دا کمې پیسې اخلم، آیا دا زما دپاره جایز دی او که نه دی؟ د دې سړي نه زه دا کمیشن اخلم، دا زما دپاره جایز دی او که نه دی؟ او دا سړی چې ماله دا کمې پیسې راکوي او کم مال رال راکوي نو دا خو د څه د مجبورۍ د وجې نه راکوي، بې زړه خو رال نه راکوي چې زړه یې پرې خفه او غریب ناچاره او د ناچارۍ په وجه باندې تا له څه مال درکوي، پیسې درکوي او ته یې خورې. نو که زړه کې دې تردد راغی نو بس فورا دغه څیز دا واپس دا مخ خورا، په دې کې ګناه ده. ته د چا خبرې کې، د چا تذکره کې او په دې زړه کې دې یو تردد راغی چې دا خبرې زه د هغه په مخ کې نشم کولی، په دې باندې زما دا روب دا به خفه شي، دا خبرې دا بندي. د چا خلاف خبرې کې، په چا الزام لګې، په زړه کې دې خبره راغله چې دا خو یو غلط کار زه کوم، دا خبرې په دغه ځای باندې یو چا افوا خوره کړې ده، یو ټرینډ چلیږي په سوشل میډیا باندې، بهر په معاشره کې د دغه خلکو سره او د دې شور سره خپل اواز مه میلاوه.